بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ استاد ټول حاجتونه پوره کړي. زمونږ چې څومره ناممکن حاجتونه دي دا ټول حاجتونه دې الله پاک ممکن کړي. دغه رنګ څومره زمونږ استاد او مشکلات دي دا ټول مشکلات او پریشانی د الله پاک په خپل قدرت کامله سره دا ختم کړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه را محمد رسول الله او احمد رسول الله ډیر زیاته زبردست ډیر زیاته اعلی وظیفه را زکویم د سناشنا وظیفه را چې په دې وظیفه باندې حلقه پوره مدد سي چلے په دې وظیفه باندې حلقه پوره کورونه چلے. بعض خلک وایي چې کله نمنګه دا وظیفه شروع کړې ده نو زمونږ په رزق کې ناشنا برکت راغلی، زمونږ په مال او دولت کې ناشنا برکت راغلی دی. فرمایي چې په چا باندې جادو شوی وي، په چا باندې جنات وي یا دغه رنګې څوک د نظره شوی وي. فرمایي چې ساره محمد 15 پیرې محمد رسول الله او احمد رسول الله دا دی وایي. 15 پیرې د سحر وای او 15 پیرې د ماښام وای. یاد ساتئ چې محمد رسول الله او احمد رسول الله دا یو پیره شوله، بیا محمد رسول الله او احمد رسول الله دا دویمه پیره شوله. دغه رنګ په ترتیب باندې وسار کې 15 پیرې برابر کی او دغه رنګ ماښام کې به 15 پیرې دا برابر کی. ان شاء الله العزیز څومره چې په چا باندې جنات وي، څومره جادو وي، څومره پریشانی وي، دا ټول به الله پاک ختم کړي. زمونږ دا سرونه دي بعضې او دغه رنګې خویندې دي د هغوی څه خاص حاجت وي. نو که څوک دا وظیفه کول غواړي د خاص حاجت دپاره نو بیا د هغوی لپاره پکار دي چې څومره چې غټ نه غټ حاجت وي، څومره چې داسې حاجت وي چې پوره کېږي نو په خپل ذهن کې به دا حاجت دا به ونیسي. چې کله په خپل ذهن کې د حاجت راوستو نو دا وظیفه به 313 پیرې وکړي، 314 پیرې به دا وظیفه وکړي. انشاءالله العزیز سار کې به دا وظیفه وکړي او دغه رنګې ماښام کې به دا وظیفه وکړي 314 پیرې. تاسو به تماشا کوئ چې د حاجت څومره زر پوره کېږي. محمد رسول الله او احمد رسول الله دغه رنګ فرمایي چې چا داسې حاجت وي چې هغه بالکل ناممکن وي، هغه کېږي نه، نو هغوی له پکار دی چې ساره ماښام 313 پیرې یا دغه رنګ 314 پیرې محمد رسول الله احمد رسول الله دا ځان لپاره دا وظیفه کېږي. دغه رنګ رچا کو د کاروبار مسله وي، رچا کو د رزق مسله وي، رچا کو د نوکرۍ مسله وي، یا څوک داسې وي که نه چې د هغوی چې کوم درستخان دا ډېر زیات تنګ دی او په هغې باندې خوراکونه دا نشته دی. چې کوم سړی محمد رسول الله او احمد رسول الله دا وظیفه کې د رزق دپاره الله پاک به د انسان له رزق ورکړي د غیبونه او دغه رنګې غیبي امداد به الله پاک د انسانو کې داسې ځای نه له رزق ورکړي چې د انسان به حیرانه وي. ځکه چې مولانا صاحب فرمایي چې زما 2 مدرسې دي، یوه د بناتو ده د جینکو او بله د بنینو ده د هلکانو ده. زه په دې وظیفه باندې دا دواړه مدرسې دا زه چلوم. دومره پاورفول او دومره زبردست او دومره اعلی وظیفه را که موږ او تاسو دا شروع کړه انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو ژوند او زموږ او ستاسو زندګي دا بدله کړي. دغه رنګې که د رزق دپاره موږ شروع کړو، که د کاروبار دپاره شروع کړو نو انشاءالله العزیز د دې وظیفې دومره کمال دی، دومره طاقت دی، دومره فور دی چې الله پاک به لازما زموږ او ستاسو سوال او دغه رنګې زموږ او ستاسو دا وظیفه او زموږ او ستاسو زاري دا به الله پاک قبلوي. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه به دا وي چې کله موږ دا وظیفه کول غواړو موږ به 11 پیرې درود ابراهیمي وایو، بیا به د هغې نه بعد چې د څه مقصد دپاره کوو، د څه حاجت دپاره کوو، د څه مشکل دپاره کوو نو 314 پیرې محمد رسول الله او احمد رسول الله دا به ووایو. دغه رنګې بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې بیا درود ابراهیمي وایو
او دغه رنګې اوږده مزیداره دعا به وکړو. الله پاک ته به خپل فریاد کیدو، الله پاک ته به خپل حاجت کیدو. انشاءالله العزیز الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې زموږ او ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي. کوشش وکړئ چې وظیفه په خپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. او دغه رنګې څومره چې وظایف دي چې نور خلکو سره شیر کوئ نو ستاسو هم نیکي کېږي، دغه رنګې زما به هم نیکي کېږي. او څومره چې دا ویډیو مخکې ځي نو دغه رنګې تاسو ته به فایده لازما کېږي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.